درځي سر. او صحیح دی. دا اصل کې ما یاره دا سپیکر آف کړی آفس کې، ما ته یاد نه و. اوس ښه جي. صحیح دی، او आवाज ټیک دی. زما आवाज خو کلیر درځي که نه؟ یس سر کلیر دی سر. ټیک ته. زه دا پرون مو څه ویلي هغه ریوایز کې ټول. ښه جي سر. دا سٹارټ کم سر. او پرون مو دغه ویلي دا خپل الفاظو کې وایي چې دی کې د څه څه زده کړي دي پرون. ښه جي. سر جی مونږ سره پی پی ایز دی پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ کنه. ګوډ. نو پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ کې مونږ سره مونږ لکه دلته خو تاسو هیلمټ دغه کړی، نو ټول نه پهله چې مونږ د باډي نه سٹارټ کوو، نو باډي کې ټول نه پهله مونږ سره سر راځي کنه، هیډ سر. صحیح ده نو ګوډ. هیډ کې بیا خامخا لکه چې زمونږ هیډ ته پروټیکشن وي، نو بیا به لکه مونږ ته داسې زیات سیریس نقصان نشي را رسېدی کنه، ځکه چې ټول نه زیات نقصان چې سر ته نقصان ورسي نو بس بیا هر څه خرابېږي کنه سر جي. صحیح ده ګوډ. نو هیډ پروټیکشن لازمي دی په پی پی ایز کې. نو هغې سره مونږ چې کوم دی هیډ پروټیکشن کې مونږ سره هیلمټ دی، نو مونږ هیلمټ بیا هغې دپاره یوز کوو که نه. نو هیلمټس کې تاسو بیا مونږ ته پرون ویلي چې په دې کې کلاس اے، کلاس بي او کلاس سی چې کوم دي دا هیلمټس دي که نه سر. نو په دې کې کلاس اے کې مونږ سره دلته لیکلي چې هارډ هیلمټ دی. نو هارډ هیلمټ مونږ د کنسټرکشن فیلډ دپاره یوز کوو، مطلب کنسټرکشن مونږ څه کار کوو، بلډینګ کې کار کوو، روډ کې کار کوو، کنسټرکشن کار وي که نه، هغې صحیح کې ده مونږ ګوډ. هارډ هیلمټ یوز کوو. صحیح ده. او کلاس بی کې بیا موږ سره الکتریکل هیلمټ دی، موږ چې د بجلی مجلې څخه کار کوو کنه سر، الکتریک شاک نه موږ بچ کوي، د کرنٹ مرن نه، د بجلی کار کې بیا موږ چې کم دی الکتریکل هیلمټ یوز کوو. او کلاس سی کې کمفورت هیلمټ دی، نو دا به صرف هغه سایډ وزټرز چې راځي هغې ته لکه دومره زیات هیزرډ نه یا ریسک نه هغې ته کنه، بس راځي او بیا واپس ځي، نو هغې بیا کمفورت هیلمټ چې کم دی دا هغې یوز کوي سر. نو دا هیډ پروټیکشن دپاره موږ چې کم دی هیلمټس یوز کوو سر. او دې کې بیا تاسو د دغه خبره کړې وه، د کلرز خبره کړې وه، کېدای شي مخکې راشي، اوس درته ویم که سر که نه هغه مخکې سلایډ کې بیا هغه کم ریوایز کړم. هم په دې باره کې لږ ډېر ډسکشن وکړه. ښه جي صحیح ده سر. هیلمټ کلرز بیا موږ سره چې کوم دی وایټ هیلمټ دی، نو وایټ هیلمټ انجینیرز دپاره دی، فورمین دپاره دی، سوپروایزرانو دپاره دی. وایټ هیلمټ لکه دا کلر کوډینګ ځکه دی چې لکه موږ ته پہچان زر کېږي که نه، صحیح ده موږ ګوډ. هغه کس پیژندل شو چې بهی دا چې کوم دی دا انجینیر دی. وایټ هیلمټ چې اچولی نو موږ ته پته لګي پهله نه چې بهی دا انجینیر دی، سوپروایزر دی، فورمین دی، منیجر دی که نه، نو به صحیح ده وایټ ګوډ. هیلمټ اچوي. او زمونږ د سیفټي افیسرز دپاره سیفټي چې کوم ریلیټډ کسان دي فیلډ کې هغوی دپاره بیا ګرین هیلمټ دی. دغه شان براون هیلمټ چې کوم دی هغه د ویلډرز دپاره دی، چې کوم د ویلډینګ کار کوي هغوی به براون هیلمټ اچوي. دا بلو هیلمټ چې کوم دی دا کارپینټرز دپاره دی، مطلب چې کوم د کارپینټینګ کار کوي که نه سر، پینټینګ وینټینګ هغوی دپاره بلو هیلمټ یوز کېږي. ګوډ. یلو هیلمټ خو عام مونږ سره د لیبر دپاره دی که نه، چې کوم لیبران دي هغوی یا مشینانو کې کار کوي یا چې هر څه کار کوي هغوی بیا یلو هیلمټ اچوي. او دا ریډ هیلمټ مونږ سره الکتریشنز هم یوز کوي او فایر فایټرز هم دا مونږ سره یوز کوي ریډ هیلمټ. نو دا د هغوی پہچان دی سر. صحیح ده ګوډ. او دا بل چې کوم هلک دی مونږ سره ساجد دی که زاهد دی ووایي. عابد تاسو مایک میوټ کړئ، دا به اوس ووایي چې د پرون څه زده کړي دي د سلایډز نه. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر نه وایم هم به چې څومره دې زده کړي دي نه پرون. پی پی ای پی پی ای کې پرسنل پروټیکټ اکوپمنټ دی، هغې کې بیا هیډ دی، لمبې سر نه کوم سټارټېږي، بیا هغې کې هیډ پروټیکشن دی، هیلمټ دی، هغې کې بیا د خپل کلاسونه دي، کلاس اے بي او سی. کلاس اے د کنسټرکشن فیلډ دپاره او هغې دپاره رسېږي د دې دغه موټاوالی 2 انچي او دې کلر ریډ. او بیا کلاس بي دی دا الکتریکل هیلمټ دی. او کلاس سی کې بیا بلو هیلمټ دا د ویزیټر دپاره کوم چې ویزیټر کسان راځي. بیا د دې خپل کوډونه هر څه دي، هیلمټ کلر کوډ دي. دې کې بیا وایټ دی، وایټ د انجینیر دپاره، سوپروایزر او فورمین منیجر دپاره دي. او ګرین دی، دې کې ګرین سیفټي افسر دپاره دی، براون ویلډر دپاره او ورکر های هیټ چې کوم لکه ګرمایش والا کار کوي هغو دپاره بلو چې کوم دی اپریټران دپاره، ګاډي اپریټر شو او کرین بلو هر څه دی اپریټر دپاره. یلو لیبر دپاره کوم چې لاندې ارت باندې کار کوي ځمکه باندې.
او ریډ الیکټریشن دپاره فایټر دپاره او دې کې بیا ایر پلګ ایر پروټیکشن دې کې ایر پلګ یې کې نوایس پالوشن والو او کینال سکیمز والو او ایر پلګ او دې کې بیا و ایر سمو ویلی دی هغه خو درته کلیر دی هغې کې مسله خو نشته او جی او بیا نشته مسله ای پروټیکشن و پکې ای کې سپیشل ګلاس و گاگلز و ګوډ ټیک ته به دا زاهد راغو اوس به دی مو وایي چې د پرون څه زده که زاهد به تاسو انمیوټ کړئ او دا جوابونه راکئ چې پرون مو څه زده کړي دي او کلیر دی आवाज सर जी परून एक्सिडेंट कړو ګوډ एक्सिडेंट دي ته وی سر جی دا یو ان پلانډ ان وانټډ په هغه کې چې کوم دی مونږ ته څه مطلب دی صحیح حساب دی د دې سر جی एक्सिडेंट کې مونږ ته چې کوم دی نقصان را رسی چې کوم شي کې نقصان نه ورسی او مونږ نه غواړو مونږ ته نقصان نه ورسی او انسیډنټ هغه ته وایي چې هغه کې مونږ ته یو نقصان راونه راشي خو یو شیز دی هغه سره مونږ ټکراو شي یا بل شي خو مونږ ته پکې نقصان راونه راشي نو هغه ته انسیډنټ وایي صحیح ده ګوډ صحیح ده ګوډ نو مخکې ځو یس سر بس مخکې ځای ټیک ده بس زما आवाज خو کلیر درځي تاسو ټولو ته یس سر आवाज خو یس سر کلیر دی سر او دا اصل کې لپټاپ مې لږ ځان نه لري ایښی دی نو په دې وجه مایل دا نه چې आवाज نه درځي بیا ښه نن انشاءالله دا سټارټ کوم مخکې کم ځای کې مسله وي انشاءالله بیا اینډ کې تپوس وکړئ اوس دا نوی کار زموږ دلته نه به سټارټ کېږي فیس پروټیکشن دی لازمي خبره ده چې لکه ډېر داسې شیزونه دي لکه موږ د اول د هیډ خبره وکړه چې د انسان سر نه وي نو بیا ایسم نه شي ټیک ده لکه مثال سترګه نه وي یا پوزه نه وي یا څه نه څه باډي یو حصه نه وي نو انسان ژوندی پاتې کېږي خو چې که سر دې نه وي نو بیا ایسم نه شي نو داسې دا ټول لکه د باډي چې کوم حصې دي دا ټول ضروري دي هغوی که نه انسان ایسم فالتو نه دي نو دا مونږ به پروټیکشن لازمي کوو نو فیس پروټیکشن دی ټولو نه اول فیس شیلډ استعمالیږي څنګه د کرونا د وجه هم دا استعمالیږي ټیک ده نه دا ښه دغه دی دې نه ستا ټوله چهره محفوظ وي لکه هیلمټ وغیره که مونږ اچو پوره څنګه بایک وغیره نو هغه هم تقریبا دغه شیز وي خو فل ګلاس نه وي جوړ دا خو د ګلاس وي لکه ټرانسپیرنټ وي مونږ ته ښکاري اور که ګلاس از مثال چې نو خو ستا آی پروټیکټ کوي ټول فیس نه کور کوي نو ډېر داسې شیزونه دي چې هغې نه مونږ ته څه خاص فایده زه وایم چې نه کېږي نو ویلډینګ دی نو ویلډینګ دپاره دا ویلډرز چې کوم وي هغې دغه شیلډ استعمالوي ځان ته بیا نوز پروټیکشن دی نوایس نه که دا چې کوم زمونږ پوزه وغیره ده دغه دپاره مونږ فیس ماسک ټولو نه اول څنګه نن سبا کووډ 19 د وجې هم دغه مونږ استعمالوو ټیک ده بیا ریسپایریټر دی دویم نو دا هم استعمالولی شو مونږ دا څه کوي دا هوا فلټر کوي صفا هوا درته پرووایډ کوي نو د هر څه فایدې او نقصانات شته دی خو دا چې کوم اوشه دی دې کې دا ډیټیل سره داسې نه دی دا نیبوش کې ډېر ډیټیل سره د دې فایدې او نقصانات هم دا هر څه تاسو کې چا نیبوش کورس نه هغه ته به پته وي چې هغې به کېدای شي ویلې وي یا به یې مخکې وي نو دا هغې کې ډېر ډیټیل سره وي خو لازمي خبره ده هر څه فایدې هم وي او نقصانات هم وي بل چې کوم د SBCA د مطلب سیلف کانټینټ بریتھنګ اپریټس چې کم تنان اوبو وغیره ته کوزیږي نو هغې ځان ته ده اکسیجن سلینډر وغیره لازمي کوزوي ولې هلته د اکسیجن ډېره زیاته مسله وي نو دا یو څو طریقې دي چې دې طریقې سره مونږ ولې چې انسان دو طریقو سره ساه اخلي مطلب د فیس په د خولې په ذریعه موت باندې یا پوزې باندې نو دې دواړو دپاره مونږ سره لازمي څه نه څه بندوبست پکار دی چې مونږ پروټیکشن وکړو ادروایز دا مونږ ته نقصان رسولی شي هغه که زمونږ لنګس ته مطلب څنګه مثال سیګریټس کې نو ډایرکټ خو تا ته نه لګي چې نقصان کوي خو الټیمیټلی څه نه څه نقصان در رسوي نو داسې ډېر دغه دي مسلې دي چې هغه مونږ ته هغه ټایم باندې نه ښکاري خو مونږ ته بعد کې ډېرې زیاتې مسلې جوړېږي هغې د وجې بیا چې کوم دی باډي پروټیکشن دی دا به تاسو کتلي ټولو نه اول ډانګري ده
لکه څنګه د ایر فورس ولا تاسو ته ما ویلیو دا چې کوم جهاز وغیره چلیږي لکه پایلټس وغیره نو هغې دا یوز کوي. بیا اوورال دی دا فل باډي پکې پټه وي یا څنګه باران وغیره کې خلکو دا اچولی وي. بیا دریم چې کوم د سیفټي یونیفارم دی نو هغې کې دا د دې فایده دا ده دا چې کوم دریم نمبر دی یو خو دا ده چې شپې په دې باندې لایټس لګي نو دا چمک وهي لرې نه پته لګي چې هلته مخکې څه شیز دی نو هغې نه مونږ ته دغه فایده رسیږي. ټیک ده. بیا چې کوم دی هینډ پروټیکشن دی لازمي خبر ده لاسونو بم مونږ خیال ساتو او دلته یې ورسره لیکلي دي یوززم چې څه استعمال دي. نو هینډ پروټیکشن باره کې مونږ وایو نو څه دی نوروفیل گلوز از یوزډ ان کیمیکل ورک دا کیمیکل دپاره استعمالي خو سایز یې لږ ورکوټي وي. داسې چې کوم دی بل دی بویټل گلوز دی یوز ان کیمیکل ورک خو لانګ سایز کې غټ سایز کې وي. لکه مثال آسان اگزامپل د دې دا دی چې د یو پی ایس یا د ګاډو د بیټري دپاره موږ تیزاب وغیره جوړو نو دا ټول مختلف کیمیکلز دغه دي نو دې کې که موږ کار کوو نو دا موږ ته هلته فایده راکوي. کیولر یونیفارم دی یوز فار کټینګ کوم ځای کې څه کټینګ وغیره کېږي هغه ځای کې دا موږ استعمالوو. سټیل میش دی په دې باندې چاقو وغیره اثر نه کوي مطلب عام کپړه یا انسان باډي چې کم دغه چاقو او دغه شارپ ایجز چې کم ټول دي چاقو هر څه پکې راځي بلیډ وغیره نو هغې سره کټ کېږي خو د دې فایده ده چې دا نه کټ کېږي. ټیک ده. نو یوز فار کټینګ دا هم د کټینګ دپاره استعمالیږي. بیا بل چې کم دی انسولیټډ دی یا ربړ گلوز دی یوز ان الیکټریکل لکه عام خلک عام طور باندې الیکټریکل سیفټي دپاره دا ربړ گلوز یوز کوي یا انسولیټډ ورته موږ ویلی شو ټو اوایډ الیکټریک شاکس چې کوم د بجلی کرنټ وغیره شاکس دي هغې نه موږ سیف شو کنې دا بیا موږ ته نقصان را رسوي. بیا داسې چې کوم دی هینډ پروټیکشن پی پی ایمیجز دا یې را طرفولی دي د عام گلوز دي بایټلز دي بیا کلور گلوز دی بیا سټینلیس سټیل دا ښکاري دا چاقو وغیره که پې تیر را تیر هم شي نو دا نقصان درته نه رسوي او دا باقاعده لاک شوي وي. بل چې کوم دی الیکټریکل وغیره څه کار کېږي نو هغه ربړ والا گلوز مونږ یوز کوو. دا پکچرز دي د هغې. بیا فوډ پروټیکشن دی دا فوډ پروټیکشن هم لازمي دی چې د خپو وغیره ته هم نقصان را رسېدی شي نو هغې دپاره مونږ سره حل دا دی چې مونږ به د هغې سیفټي کوو. څنګه به کوو او همدې طریقې سره به کوو. دا لږ زه ټیک کوم دلته کې دی مسله ده فوډ پروټیکشن یو منټ لږ ویټ وکړئ دا زه سیټ کوم. دا شانتي دا مونږ سره فوډ پروټیکشن دی نو دې دپاره مونږ دا مختلف اکویپ دغه یوز کوو. پی پی سیفټي شوز دي چې کوم لانګ تاسو ته ښکاري دا چې څوک مثال دا لنټر وغیره کېږي یا داسې نو دا مزدورانو موسټلی اچولې چې دا سیمټ وغیره دي دا مختلف چیزونه کیمیکلز نه جوړي دي کې چونه هم وي دا چې کوم تاسو کې انجینیرز وي هغې ته به پته وي چې دا سیمټ چې کوم دی دا مختلف کیمیکلز نه جوړیږي نو دا لازمي خبر انسان ته او باډي ته نقصان ورسوي. بیا نان سلیپري شوز دي چې دا شوز چې کوم دی نه سلیپ کېږي لکه مثال په طور که سنوفال تاسو څوک تللی یې سنوفال دپاره نو هلته کې که عام شوز وي هغه ښویېږي خو داسې څه بوټس وغیره میلاویږي چې هغه ته واچې نو هغه سنوفال کې نه ښویېږي لکه لږ فرکشن دغه زیات وي چې فرکشن یې زیات وي نو هغه هلته د ګریپ مضبوط وي چې فرکشن د څومره کمیږي هومره سلیپري چانسز زیات شي نو سلیپري شوز وغیره مونږ اچوو یا عام طور باندې مزدورانو دا واړه شوز هم اچولي وي ربړ والا د بجلی کار دپاره هم اچوي لکه مختلف خلک مختلف پرپزز دپاره استعمالوي. اصل مقصد دا دی چې ځان سیف کول دي. بل د بوټانو دا هم فایده ده چې یخني یا ګرمي نه دی بچ کوي مطلب موسټلی یخني کې فایده خو زیات کوي نو د هر څه فایدې هم شته او نقصانات هم شته دی. بیا چې کوم دی سیفټي بینډز دي دا مونږ ولې استعمالو که موسټلی آرمي والا یا داسې بل دغه تاسو کتلي هغې دا یوز کوي. ټول نه اول خو نیک بینډ دی دا په دې وجه چې زما که د سټ څه مسله وي د ملا وغیره چې کوم دی چې ستا سټ کې مسله وي نو هغه ته یوز کولی شي نو دا سټ به دې بلکل سټریټ وي. بیا دویم ایلبو بینډ دی چې دا مختلف د لاس دپاره او د ګوډو دپاره مونږ
دا بلیک چې کوم دی لاس لپاره دی، دا بل چې کوم دا پکچر دی لاندې نو دا نی بینډ دی، مطلب د ګوډو دپاره دی. نو مختلف بینډز وغیرہ مونږ یوز کوو، که زمونږ چېرته دا لاس ولګي راولګي نو نقصان ورته ونه رسي. نو دا زمونږ دریم وشو. بل سلایډ زه راړوم. دا یو بیا چې کوم دی مونږ سره راځي ورکینګ یا واکینګ سرفیس دی. سرفیسز باندې مونږ سره دا کېږي څنګه ایوش کې مونږ ویلي دا تار والا کیسه خو هغې کې مونږ ویلې وه چې دې کې ټرپ کېږي نو دلته چانسز زیات دی لایکلیهوډ. نو چې څومره چانسز زیات دی هغه همره چې کم دی بجلی که دې ونیسي یا بل څه وشي نو نقصان هم زیات کېدی شي. نو ټولو نه اول خو سلیپ دی چې چېرته دی خپه وښویېدله دا وغورځېدو دا پهلنی. دویم چې کم دی مونږ سره ټریپینګ دی چې کم ځای کې تار وغیره یا بل څه دغه کې د خپه ونښته نو هغه ځای نه ته راغورځېدی شي. صحیح ده. نو دا ټریپینګ شو. نو بیا چې کم دی نیکسټ فالینګ دی که د هایټ نه راوغورځېږي یا بل څه داسې مسله وشي نو هلته نه راوغورځېږي هایټ نه نو د ځکه فالینګ وي. نو دې ځای کې هم سیفټي پکار ده لکه سرفیس چې هغه کلیر وي، لکه هاوس کیپینګ پکار وي، صفایي پکار وي، دا هر څه پراپر پکار وي نو هله ایکسیډنټس نه کېږي. که دا پراپر نه وي نو ایکسیډنټس چانسز زیات شي. اوس دلته خبره د هاوس کیپینګ راله. هاوس کیپینګ هم دې ته وایي چې هر څه په خپل ځای باندې پکار دي چې پراته وي، که ګډ وډ پراته وي نو دا دې د وجې هم حادثې کېږي. نو آل ایسیټس مطلب څه ستا سامان وغیره دی. ایسیټس وایي چې لکه ستا څه پراپرټي د موبایل دی یا ستا سره څومره پیسې دي، څومره پلاټونه دي، ځمکې دا هر څه د ایسیټس کې راځي نارملي که نه. نو دا وایي ایسیټس اینډ آیټم مسټ بی ارینج چې هر څه خپل ځای باندې پکار دی چې پراته وي. مسټ بی پلیسډ اټ دیئر پوزیشن کم ځای ورته جوړ وي پکار دی چې هماغه ځای کې وي. اف یو اګنور هاوس کیپینګ دین ویریس ایکسیډنټس. دا خو لازمي خبره چې که هاوس کیپینګ ښه نه کې نو ایکسیډنټ چانسز اور انسیډنټس به کېږي در سره اکارډنګ ټو سیفټي سپیشلسٹ. سیفټي سپیشلسٹ دا وایي چې دا پکار دی. بیا وایي ګډ هاوس کیپینګ از د فرسٹ پرنسپل آف سیفټي. نو وایي چې ګډ هاوس کیپینګ چې کوم دی هغه فرسٹ پرنسپل دی د سیفټي. چې تا هاوس کیپینګ ټیک وي نو هر څه به ټیک ټاک وي، مطلب ګډ مینجمنټ کنسیډر کېږي. بیا دویم چې کوم دی دا لایټینګ دی. د لایټینګ هم پکار دی چې پراپر وي، نه ډېر کم نه ډېر زیات، ګینې دا بیا مسله جوړوي. بیا دویم چې کوم دی لایټینګ دی. پراپر لایټینګ از ویری امپورټنٹ. لازمي خبره لایټینګ پراپر پکار دی. لایټینګ سسٹم مسٹ ناٹ بی ویری ڈم اور ناٹ ایکسټریم برایټ. مطلب نه ډېر زیات کم پکار دی، نه ډېر زیات تیز پکار دی، نارمل پکار دی. نو لایټ پکار دی خو نارمل، لکه نه ډېر کم وي او نه ډېر زیات. بیا ایسلز اینډ پیسیج ویجز مطلب څنګه که تایوش کې تاسو کتلي یو تن شارټ کټ ووایي هلته نه، نو چې شارټ کټ ووایي بس هر څه خراب کړي. مطلب یو تن ته پکار دی چې دې لاین کې نه دي راتلل پکار. که دا تن دې خوا راوړي د لاین ته نو کېدای شي ایکسیډنټ وشي. څنګه چې مونږ ایوش کې کتلي ایکسیډنټ شوی و دې د وجې. داسې دا دلته وګورئ باقاعده سایډ ته دا لګولي، لکه مثال موټر وی باندې یا بل ځای کې تاسو ګورئ دلته سایډ ته جال وغیره لګولي چېرې هلته نه ځناور یا انسان دې روډ ته رانشي. ولې که روډ ته راځي نو ایکسیډنټ چانسز څه شي زیات شي. نو چې چانسز زیات یو ګاډی هم سپیډ کې دی نو چانسز خاص هم زیات دي که روډ ته راغلی او ورسره کنسیکوینسز به هم خطرناک وي. نو دا شیزونه مونږ ذهن کې ساتو چې دا تاسو نه ساتئ بیا ورته مسله وي. ښه ایسل مین سپیسیفک پیسیج وی چې مطلب د هر چا خپل خپل لاره وي پراپر. مشینز ان سایټ ان انډسټریز وغیره کې دا پراپر پکار دی. نو وایي چې دا پراپر مونږ سره پکار دی. انډسټریز ایسلز must be created to prevent accidents. accident or incidents هم دې طریقې سره پریوینټ کېږي. بیا فکس کارپیټس دي چې کم کارپیټ فکس نه وي نو هغه لاس یا خپه چې لږ زور وکړي نو هغه وښویېږي، په دې باندې سړی ښویېدی شي یا نورې مسلې ورسره جوړېدی شي. نو دا څه وایي کارپیټس دي یا میټس دي هغه مسټ بی فکس. څنګه فکس کېږي دې باندې ضروري نه ده چې میخونه ولګوو.
داسې فکس کیږي چې د لاندې سمربان یا بل څه مطلب داسې یو بانډ دغه وي ګم وغیره چې ورسره ولګي چې په ځمکه باندې فکس شي. stick on the floor to preventing slipping ولې په دې باندې انسان سلپ کیږي. بل وی vision aids دی vision aids مطلب دا دی ایډ چې کوم دی دلته د دې مقصد دا دی هیلپ څنګه د مري یا داسې بل ځای کې تاسو هیلي ایریا کې کتلی وي ډرایوینګ وغیره مو کړي وي نو موډونو باندې داسې میررز لګېدلی وي نو دې نه موږ سره څه فایده کیږي چې یو خو موږ ته ټرافیک پته لګي چې مخکې صحیح حساب را روان دی څه دي اور یو عام چې کم دی شیشه وي د ګاډي والا هغې کې موږ ته شاته ټرافیک پته لګي چې اوس زه اوورټیک وغیره کولی شم نه شم کولی لکه دا موږ ته فایده راکوي. دا وایي vision aid must be installed at different points دا پکار دی چې په different points باندې وي. there are two types of vision aids یو دی concave mirror دی show items larger دا موږ ته items غټ غټ شو کوي نو موږ ته دا هم زه ویلی شم دا موږ موسټلی نه استعمالو موسټلی کنویکس وي لکه show items smaller مطلب چې لږ ځای کې زیات نه زیات ډیټا موږ ته شو کي. بیا چې کوم دی بینکسمین دی بینکسمین essential part of safety in working site ولې دا پکار is a person who keep eye on vehicle machineries labors خلکو باندې to avoid accidents. کدا مثال دا یو تن دی دلته کار وغیره کوي نو دې د ګاډي ته اشاره کوي چې دې طرف ته راشه او دلته نه چې کوم بل ګاډی را روان دي دی هغې ته ګوري او هغه شانتې انسټرکشن ورکوي او بل ګوري چې دلته دې سره څوک ټکراوي خو نه که دلته څوک کي ته ورته چې سټاپ شه نو مطلب د ده کار وایي چې کیپ آی آن ویکلز په ګاډو باندې نظر ساتل مشین باندې لیبرز اور ایکسیکټرا مطلب نور سم کېدی شي ټو وایډ ایکسیډنټ ګاډي وغیره کېدی شي مختلف چیزونه کېدی شي چې هغه دې پروټیکټ کول غواړي. بیا سیف ورکینګ لوډ دی SWL laborers and operator must be aware of safe working load چې هغه must be دینه aware وي پته وي ورته for awareness of operators د operators لپاره and laborers ټیګ لګول پکار دي. ټیګ مطلب پای باندې نشان لګېدلی وي لکه موسټلی ځینو کې سیل لګېدلی وي که تاسو غټ سټورز کې وګورئ نو هغه چې هر څه ته ګورئ پای د پاسه د خپل قیمت لګېدلی مطلب ټیګ لګېدلی وي او notice must be stacked on machineries or other places لکه دلته دا سټیکر وغیره لګولی چې میکسیمم سیف ورکینګ لوډ سه 2000 kg پورې دا سپورټ کولی شي یا بیر کولی شي دی نه که ته زیاتې نو دا بیا سیفټي خلاف ته کې لګیا نو دا ته نقصان در رسولی شي. بیا چې کوم دی ګارډ ریلز دي نو ګارډ ریل must be installed in floor opening and wall opening نو لکه څنګه عام طور باندې د چجې وغیره سره دا شیزونه نه وي خو ټیرس وغیره یا نور ځینو کې که تاسو وګورئ دا ګارډ ریلز وي چې کم خلک دلته راځي بالکني یا بل څه ته یا ټاپ فلور ته چلته نه لاندې ونه غورځېږي نو دا ګارډ ریل must be installed دا د سټیل کېدی شي یا بل څه مټیریل هم کېدی شي د لرګي هم کېدی شي خو لرګي والا موسټلی دومره مضبوط نه نو ګارډ ریل must be installed in floor opening دا لازمي خبره چې دا هلته پکار وي wall opening to prevent from fall که دا نه لګېدل تن به غورځېدی شي نو دا زموږ سیفټي دپاره دی چې دا موږ فالو کړو تن لاندې نه غورځېږي دا موږ ته دغه فایده راکوي نو په دې وجه موږ دا وایو چې دا داسې کول دي. ته دا ګارډ ریل موږ سره دلته ښکاري دا لګېدلي نو دې نه د انسان غورځېدو چانسز کم شي. بل دی کې دا بلاکس واړه واړه ښکاري دا په دې وجه دی که ماشومان وي چې ماشوم دې نه نشي پاس کېدی که دا سایز ډېر کم شي یا مطلب غټ غټ ګیپونه زه کېدم داسې دوست نو دې کې ماشومان ایزیلی دننه نه غورځېدی شي نو دې د وجې موږ دا واړه واړه بلاکس پکې داسې جوړولی شو یو خو به سټایل هم وي بل د ماشوم چې کم دی دا ماشومان ډېر رواني تاسو ته پته وي نو هغې د وجې موږ داسې پکې ډفرنټ ادر سټرکچر جوړو چې دا ونه غورځېږي او سیفټي پکې زیاته شي لکه لوکس هم ښه شي او سیفټي هم زیاته شي. there are two standard guardrail height څه پکار دی 36 inches یا 42 inches دومره هایټ پکار دی لکه 3 فوټ یا 4 فوټ داسې 5 فوټ هم کېدی شي خو 5 فوټ نه خو بیا لاندې کتلو دا لږ کمپلیکیټډ غونته کې شي. بیا دی
3 point connection لکه مثال دا دی چې موږ به دې کې وایي laborers must be create a 3 point connection while climbing چې کله دیوال ته یا لیډر ته ورخیږي بره. if the labor ignore 3 point connection and take extra load کاغه extra load ځان سره وړي with themselves then serious accident must be caused. یو خدا دی چې دا بیس یې مضبوط وي، دویم چې هغه هلته هوک شوي وي، او بل دا دی چې هغه ځان سره دومره لوډ اوچتوي او اوبه راوړي چې هغه ته پته وي چې زه به نه غورځېږم. ګینې دا نه وي چې هغه ښه ډېر لوډ ځان سره اوچت کړي نو نقصان چانسز زیات شي، هغه ته نقصان رسېدی شي دې صورت کې. بیا دوباره د لیډر خبره ده. لیډر must be installed according to standard rule دی 1:4 1/4 ریشو. مطلب دا دی چې کم څنګه تاسو دا هایلایټ کوم دا ښکاري ده دیوال نه لږ نور ایکسټرا اوچت شوی دی، نو د دې دا فایده ده. لیډر ریلز آر ټو ایکسټینډ کول پکار دی تقریبا وي 3 فوټ ابو د اپر لینډینګ چې لکه دا چت نه علاوه هم زه دا فوټ 2 فوټه چې که زیات کم نو غورځېدو چانسز کم شي پکې. لکه ایکسټرا چې در سره وي دا نه چې کم وي بیخي شارټ وي، لنډ چې کم وي نو هغې غورځېدو چانسز زیات وي. نو پکار دا دی چې مونږ د دې هایټ لږ زیات ایکسټینډ کړو، ولې چې دا کمې پوړی تاسو ته ښکاري دی پکچر کې دا ایکسټینډیبل دی، مطلب دې کې دا پنز وغیره لګېدلي دا کم زیاتېږي، لکه هایټ د دې ایجسټ کېږي، دا ایجسټیبل دی. پر دا وشولو ریلینګ کیبلز دي، لکه دا کیبلز خو نه دي پکار چې داسې ګډوډ وي، دې دپاره پراپر بورډ وغیره ته پکار دی چې راتېر کړو، ګینې دا بیا مسله کریټ کوي. نو داسې نه دي کول پکار. بل چې کوم دی پرسنل فال ارسټ سسټم دی، دې حوالې سره مونږ وایو چې کم راغورځېدو چانسز کېدی شي. ارسټ سسټم PFAS ورته مونږ وایو. نو څه د ایلیمنټس آف پرسنل فال ارسټ سسټم دا د څه دپاره استعمالیږي؟ لایف لاین ټولو نه اول لایف لاین دی یا انکروج دی، بیلټ دی، مختلف آپشنز دی مونږ سره. باډي هارنس لکه دا ټول اصل مقصد دا دی که یو تن هایټ باندې کار کوي نو دا دلته ښکاري تاسو دا مختلف اینګلز نه د خپو منځ نه داسې داسې دا پوره جیکټ راتاو شوی، املان هم راتاو شوی دی، د سټ نه څنګه چې انسان بیگ وغیره اچوي چې دا هوک دلته تړلی شوي هایټ سره که دا راوم غورځېږي دا هایټ نه نو چې دې سره راکابو شي. ګینې که مثال یو تن په 20 فلور باندې کار کوي د شلم فلور باندې یا 50 لکه دوبۍ او دې ځایونو کې لکه ادر کنټریز کې خو ډېر زیات فلایټس په هایټ باندې وي نو د هغې حل همدغه دی مونږ سره. که دا تاسو نه فالو کوئ نو بیا که تن هغه هایټ نه راوغورځېږي نو چانسز یې بیخي زیرو وي د بچ کېدو، ولې چې هلته ریسک ډېر زیات وي. نو دا مختلف آپشنز دي مونږ فال ارسټ لپاره استعمالوو. نو دا کافي دی که مخکې ځمه سرجي لږ به نور ووایو نو صحیح ده. بیا چې کوم دی د اسکیویشن حوالې سره دی چې کوم ځای کې اسکیویشن کېږي نو هغه ځای کې هم سیفټي کول پکار دي. کېدای شي همدغه سامان در باندې راوغورځېږي سایډونو والا ملبه چې کومه وي، لکه کېږي داسې ډېر کیسونه شوي دي پاسټ کې. نو مختلف چې کوم دی حادثې وغیره اسکیویشن حوالې سره هم کېدی شي او نقصان درته رسېدی شي. ډیګینګ چې ورته وایي نو دا څه وایي اسکیویشن هیزرډ څه دي؟ کیو انز آر ګریټسټ ریسک چې کوم ته دننه غار کې دننه کار وغیره کې دا ټولو کې های ریسک باندې، ولې دننه ډفرنٹ کیمیکلز هم کېدی شي، ډایرکټ اور لګېدی شي، بلاسټ کېدی شي، مختلف چیزونه کېدی شي. بیا اسفیزیشن مطلب د ساه بندېدو مسله در سره راتلی شي. اسفیزیشن وایي چې ساه بندېدل یا ساه اخیستل ګران شي. لیک آف اکسیجن لازمي خبره چې اکسیجن نه وي نو انسان ژوندی نه پاتې کېږي. انهیلیشن مطلب د خولې په ذریعه یا پوزې په ذریعه باندې ګنده گیسز ټاکسک مټیریل مطلب گیسز وغیره کېدی شي یا اور لګېدی شي. څنګه مثال د کویلې فیکټري کې ته کار کې
مونږ چې ماین ورته وایو نو هغې کې هم اور لګېدی شي اسانۍ سره ولې ټوله کویله وغیره وي او داسې مختلف ځایونو کې بلاسټ وغیره کېږي نو ډېر خلکو ته پکې نقصان رسي. بیا مووینګ مشینری نیر د ایج مطلب پونې وغیره باندې ته کار کوې نو تا ته هغې د وجې نقصان ورسي. بیا څه د ایجوکیشن کین کاز کولیپس چې هغه ځای باندې ته کار کوې او هغه در باندې راوغورځېږي لکه مثال دی بیخي د سر باندې ولاړ دی کیدای شي همدا دې ځای کې دی راوغورځېږي دا مثال دا تن درته ولاړ دی غلط ځای کې نو دا دلته نه لاندې غورځېدی شي ولې چې دا سایډونه یې دومره مضبوط نه وي یا د تن دلته کار کوي دا کاڼی دلته پروت دی بره نو دا په دې تن راغورځېدی شي او دا تن کیدای شي چانسز زیات دي چې دا مړ هم شي ولې چې دا کاڼي سایز تاسو ښکاري څومره غټ دی نو مطلب دلته ریس اسسمنټ کول پکار دي چېرې دا یو کار مونږ کوو چې پراپر سیف طریقې سره وشي. د اکسیډنټل سیورنج مطلب د سرونګ of underground utility lines لکه underground د ګیس پیپونه بجلی یا بل څه پایپس وغیره کېدی شي یا بل څه کیمیکلز کېدی شي یا د پټرولو کېدی شي لکه څه نه څه دغه کېدی شي نو دې د وجې تاسو ته نقصان رسېدی شي نو دې د وجې د دې خیال ساتل دي. د انجري اینډ ډیت هم کېږي لکه ډېر خلک تاسو وګورئ دا د دې انجري یا ډیت وغیره وشي ولې اسکیویشن از ون آف د موسٹ هیزرډیس خطرناک کنسټرکشن اپریشن دی کنسټرکشن حوالې سره مونږ دا وایو. ټیک ده دلته پورې څه مسلې تپوس رانه چې کوم یا شیشې والي او ویلډینګ پیس شیلډ ویلډینګ دپاره چې کوم استعمالیږي هغوی بیا بل دی نوز پروټیکشن لکه کوم نوز پوزې دپاره مثلا هغې دپاره فیس ماکس دي او ریسپیریټر دي کوم چې هغه هوا فلټر کوي او بل دی SCBA دی سیلف کنټینټ بریتینګ اپیر دا یو سلینډر کله چې څوک په دغه کې کار کوي لاندې دا ځایونو کې نو هغې لپاره استعمالیږي او باډي پروټیکشن د دې کې ډانګري ده او کور آل دی او سیفټي یونیفارم دی. سیفټي یونیفارم چې کوم دی دا چې یو کس اغوستی نو لیر نه لیټ میټ یا ماښام کې شپې مالې کار کوي نو هغې کې د هغې پته لګي. بیا هینډ پروټیکشن دي کوم چې د لاسو دي هغې کې لاس لپاره کوم دستانې چې دي نورپل ګلوز دي کوم چې کیمیکل هر څه کې استعمالیږي وړي او بیا بایټل ګلوز دي کوم چې کیمیکل کې استعمالیږي غټ سایز دي او فلیور یونیفارم دي سټینلیس سټیل وال دي کوم چې سټیل دپاره استعمالیږي مثلا یو سټیل کار کوي لاس هر څه هغې کې خطرې پټ کېدو نو لاس ترې بچ کېږي. بیا فوټ پروټیکشن دی هغې کې سیفټي شوز دي او سیفټي شوز شو او نان سلپر شوز شو. سیفټي شوز هغه لکه د بر نه پسې راوغورځېږي په خپه باندې نو هغې کې پراپر اوسپنه لګېدلي نو هغه ستا خپې دا ګوتې بچ کړي او سیفټي بانډز بینډز کې دا پټۍ دې کې نیک بینډ دي دې کې سټ لپاره استعمالیږي البو بینډ دي کوم چې دا خپو مو کې لګي او نی بینډ دي. او بل ورکینګ والکینګ سرفیس دې کې دی سلیپینګ دی ټریپینګ دی فالینګ دی. سلیپینګ داسې کېږي مثلا یو ځای کې اوبه وړېدلي یو کس ته پته نه وي راشي هغې کې وښویږي او فالینګ لکه بر نه راغورځېدلو ته وایي. هاوس کیپینګ دی پکې. بیا لایټینګ دی مثلا یو کس کار کوي او هغه ته پراپر لایټ پکار دی او فکس کارپیټ لکه کوم فکس کارپیټ پکار دی چې لکه خپل ځای باندې فکس لګېدلی چاته نقصان نه رسي. بیا ویژن ایډز دي دې کې کنکیو میرر دي او کنویکس میرر. کنکیو میرر چې کوم ډېر زوم کوي او کنویکس میرر هغې ته وایي چې کوم کم زومینګ کوي لکه ډېره ایریا را دغه کوي. سیو ورکینګ دی پکې سیو ورکینګ لوډ دی دا HWL دی دې کې 2000 kg مثلا چې کوم kg ورکر دپاره چې هغه شانته لوډ باقاعده ورچتولی شي. بیا ګارډ ریل دی کوم ریل چې پاس کسان کار کوي هغې ته پراپر ریلونه لګېدلي
یا په وړو ته خلک ریل کړي هغه نو د دې ریل دغه 36-42 انچي 3 فوټ 4 فوټ تقریبا ها ګوډ او لیډر دی لیډر کې بیا چې کوم لیډر چې هغه 3 فوټ بره د یو کمرې نه لګېدلی وي صحیح ده ګوډ د اخرنی دی ټیک دی اوس دا بل مرګري دی وای زاهد بس بھائی دی جی وای ټیک ته ګوډ اوس زاهد د زما په خیال هغه دی وای یو تن دی ریوایس کی کنه ما په خیال ساجد ویل اوس زاهد وای سرجی ما ته خو یو چیز ډسکنیکټ شو دا وستا ته سر جی مونږ سره خو هغه نوټس نشته سر جی نو چې